كأنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. حضرت موسی علیه السلام د بني اسرائیل هغه واقعه په دې کې راشي وه چې په بني اسرائیلو کې عامل نوم یو کس و، هغه ډېر زیات مالدار و او خپل وراره د مال دپاره او د لور دپاره د هغه لور یې په نکاح اخیستلو غوښتل او د هغه مال یې په خپله قبضه کې راوستلو غوښتل. د هغې دپاره خپل تره مړ و. بیا ترې مړ کړو، بل ځای کې وغورځه او بیا یې په خلکو باندې دعوا وکړه. دغه ټول بني اسرائیل په منځ کې اختلاف پیدا شو. یو وي دا ده وجلې، بل وي دا ده وجلې، بل وي دا ده وجلې. خبره موسی علیه السلام ته ورسېده. خلکو درخواست وکړو چې موسی علیه السلام د الله نه دعا وکړو چې زمونږ قاتل مونږ ته معلوم شو، ته خو پیغمبر یې او نو ته د الله پاک نه دعا وکړه چې د الله پاک مونږ ته زمونږ د مړي قاتل وښیي چې دی چا وجلو. موسی علیه السلام د الله پاک نه دعا وکړله. الله پاک جل جلاله ته وفرمیل چې دې ته حکم وکړه چې غوا حلاله کړي، او چې کله دې غوا حلاله کړي نو د دې غوا څه حصه دا په دې مړي باندې ووایي، دا مړی به راپاسي، دا به خبرې وکړي او دا به خپل قاتل په خپله باندې کوي. موسی علیه السلام دې ته وایي چې یو غوا حلاله کړي. نو علما فرمایي چې دې ته الله حکم کړی وي، دې به قیل او قال نه وي کړی او فورا دې هر قسمه غوا حلاله کړې وي، نو د دې هغه کار به چې کوم دی شي او مقتول په خپل قاتل ښودلي چې دی چا وجلو. نو دې پکې خبرې شروع کړي. نو بیا خو موسی علیه السلام د خپل عقل یې وجنګو. موسی علیه السلام دې ته موږ پورې خندنې کړې، موږ ته وایي موږ خپل قاتل وښیه او ته وایې چې غوا حلاله کړې. د قاتل او د غوا په منځ کې څه مناسبه ده؟ موسی علیه السلام دې خندنې والنې چې دې خبرې نه پناه غواړم چې د جاهلانو په شان دې کار وکړم. نو بیا دې وایي چې دا غوا به څنګه غوايي. نو بیا حکم راغی چې دا داسې غوا ده چې دا نه بوډۍ ده نه ځوانه ده، بلکې په منځ کې ده. بیا دې سوال وکړو چې دې رنګ څنګه دی؟ نو ورته یې وایي چې دې رنګ تک زیړ دی، تک زیړ رنګ یې دی او چې څوک ورته ګوري نو کس خوشحالي کې دومره ښایسته رنګ دی، د دې کس زړه ته دې په لیدو سره خوشحاله کېږي. نو بیا دې سوال وکړو چې دا څنګه غوا ده؟ نور صفات یې بیان کړه. دا غوا په مونږ باندې ګډوډه لرې شوې ده. نو چې دا ټولې خبرې ورته وکړې نو اخره کې دې وي انشاءالله اوس کار اسان شو. نو مړی 40 کاله پروت و، 40 کاله مړی پروت و او 40 کاله دې غوا پسې ګرځېدل. نو په دې اخره کې انشاءالله نه وی ویلې تر قیامته پورې به دا بني اسرائیل ګرځېدل، خو دا قسمه غوا به یې نور پیدا کړه. خو د دې انشاءالله په برکت سره 40 کاله پس دې دغه غوا میلاو شوه، غوا یې حلاله کړه. نو دا حکم مونږ ته ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه تپوسونه وشول او نبی علیه السلام ورته وفرمیل سبا به درته ووایم، یعنې الله به ما باندې وحي راولېږي او زه به تاسو ته ووایم، ځکه زه د خپل ځان نه خبره نشم کولی. نو انشاءالله تیر شو. نو 15 ورځې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحي بند او بیا حکم راغی ته کوم کار کوې نو دا انشاءالله پکې وایي. موږ ته حکم دی چې موږ انشاءالله وایو چې موږ یو کار وکړو چې زه به دا کار کوم نو انشاءالله چا سره واده کوو یو کس وي ته به زما خواله راځي یا دا پلان کې شی به ماله راوړي، موږ وایو چې انشاءالله. علما فرمایي چې دې انشاءالله وایي نو دې په واده خلافۍ کې نه راځي، ځکه د انشاءالله معنی دا ده چې که چېرې الله وغواړي نو زه به ستا خواله دا شم. نو که ته چا سره واده وکړې خو وروسته به انشاءالله ووایې نو دا که دې چاته په عذر باندې پاتې شو نو دې په دې واده خلافۍ باندې ګنهګار نه دی، ځکه د انشاءالله ویلي. زموږ علما وایي چې طالبان وایي چې انشاءالله نه ویلي کار نه کېږي، دې ته مسله معلومه ده. او موږ اکثر به خپلو مشرانو استادانو تقریر کوو نو هغوی به وایي محنت به کوئ، ټول وایي انشاءالله نه. طالبان د انشاءالله کاږي ټول نه دي، ځکه دې ته مسله معلومه ده چې به انشاءالله دې پکې وي نو واده خلافۍ کې نه راځي. نو انشاءالله وایي. یو کس وکړي وي هغه یو کس ورته وایي چې دې کس ته وایي چې زه به دې میله کې میخ حاله هغه ورته وایي چې انشاءالله پکې وایي. نو هغه انشاءالله پکې څه نه وایم، خو پیسې ما سره جیب کې دي او میله کې میخ ډېر ښه میلاوي نو لږ پیسې به ورکړم میخه به راوړي. دې چې کله میلې ته لاړو نو غلو ته جیب وایي
نو میخې به یې وکړله چې جیب ته یې لاس کړو هغه لاس جیب ته چې کوم دی غلو وایو لاس یې پکې کتل نو دا ملګري دی انشاءالله یې پیسې خو ورکې شوي دي هغه انشاءالله اوس دي کېږي که نه نو هره خبره کې انشاءالله وایي نو په دې باندې الله پاک خوشحالېږي او که سړی چې سره واده وکړي وروسته پسې انشاءالله ووایي نو او دویمه خبره دا چې الله پاک د ده دا کار پوره کوي بیا چې دی انشاءالله وایي ځکه د دې معنا ده چې چېرې الله وغواړي نو دې بني اسرائیل 40 کاله دی به د غوا پسې وګرځېدل 40 کاله پس دوی ته د انشاءالله په برکت سره غوا میلاو شو او ډېره به ګرانه ورته میلاو شو نو هغه غوا چې کوم دي راوستله حلاله یې کړله او د دغې غوا څه حصه یې په دې مړي باندې ووهله نو دا مړی چې کوم دی راپاڅېد او دې مړي خپل قاتل وخو زه پلانکي وژلم یې د خپل واره د خپل مال لپاره وژلم موسی علیه السلام بیا هغه سزا ورکړه نو دې کې هغه واقعه طرف ته اشاره اوس دا غوا کوم ځای کې وه دا غوا کوم ځای کې دې کې دوه روایت دي یو روایت دا دی چې یو کس ډېر زیات نیک او هغه چې کله مړ کېدو نو د هغه یو زوی ماشوم پاتې شو او ډېر نیک کس و نو دې چې کله وفات کېدو نو د خپلې بیبي ته یې وصیت وکړ چې ما د غوا یو بچی اخیستی دی هغه مې په پلانکي ځنګل کې پرېښی دی الله ته مې حواله کړی نو چې کله زما دا بچی غټ شي نو دې بچي ته به حکم وکړي چې پلانکي ځنګل ته لاړ شه او هلته الله ته هلته چې کوم دې داسې ووایي چې ای د اسماعیل او د ابراهیم علیه السلام ربه زما پلار چې کوم امانت تا سره کېښودلی دی هغه ماته راکړه نو دا غوا به چې کوم دی لوی شي نو زما دې بچي ته میلاو شي نو زما دا بچی به ځان له یا خرڅ کړي یا به د پیو لپاره په کار راوړي خو د ده په کار باندې به راشي نو دا کس چې کله مړ شو دا زوی کله زلمی شو دی ډېر زیات غریب او د خپلې مور ډېر زیات تابعدار نو دې به د غر نه به یې لرګي راوړل چې هغه لرګي به یې خرڅ کړو نو هغه به یې درې ځایه کړه پیسې به یې درې ځایه کړې یوه حصه د پیسو چې کوم لرګي به ده خرڅ کړي مثال په 3 روپۍ ګېډۍ به یې خرڅ کړي 1 روپۍ به خپل ځان باندې ولګول د خپل ضرورت باندې به راوسته او 1 روپۍ د خپل مور باندې ولګوله او 1 روپۍ به د الله په لاره کې ورکړه او شپه به د دې ماشوم د دې هلک د ده شپه به 3 حصې وه یوه شپه کې به د الله عبادت کو د شپې په یوه حصه کې به د الله عبادت کو او د شپې په دویمه حصه کې به د خپل مور چاپي کوله او د شپې په یوه حصه کې به د خوب یعنې شپه به 3 حصې کړه چې 12 ګنټې شپې مثال پته وه نو 3 4 12 نو 4 ګنټې به خوب کو 4 ګنټې به د خپل مور نه چاپي کوله او 4 ګنټې به د چې کوم دی د الله عبادت کو عبادت کې مشغول نو دا ماشوم چې کله لوی شو ډېر زیات غریب او لرګي به راوړو هغه به خرڅول اخره کې د مور ورته وایي چې ستا پلان یو غوا چې کوم دی د غوا یو بچی دا د الله سره په پلان کې ځنګل کې امانت کې نولې دي هلته کې ورشه او ځنګل کې داسې ووایي چې ای د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام ربه زما پلار چې کوم امانت تا سره کې نولې دی هغه ماته نو دې چې کله لاړو یو پیره نو دته میلاو نه شو نو بیا چې مور ورته ووایي چې په داسې الفاظو سره یې ووایه نو دې چې کله ځنګل ته لاړو نو دوی ای د ابراهیم او د اسماعیل علیه السلام ربه زما پلار چې کوم امانت تا سره کېښودلی دی ما له راکړه دوی دا غوا نیغه راکړه زیړ رنګ و ډېر ښایسته تیز زیړ رنګ و نو دې ماشوم ته دې هلک ته خپلې مور حکم کړی چې دا غوا به د غوږ نه ونیسي او را به یې وایي نو ته کلکه غوا د غوږ نه ونیسله رڼا سره را روانه نو چې کله یې راوسته نو دا غوا ورته الله پاک ګویانه کړې غوا خبرې شروع کړې چې ای د مور تابعدار هلکه داسې وکړه ما ته راوخېږه په ما باندې سور شه نو زه به ډېر زیات خوشحاله کړم او ډېره مزدي به درله درکړم خپل کور ته به دې ورسوم نو دې هلک ورته وایي چې نه ما ته مور داسې نه دي ویلي چې دې غوا ته وخېږه ما ته مور داسې ویلي چې دا غوا د غوږ نه ونیسه را یې وایي نو دې غوا ورته وایي ای د مور تابعدار هلکه خو چېرې تا د مور خبره نه وي منلې او ما ته راختلې وي نو تر قیامته پورې به زه ستا په لاس او ستا په کابو کې نه وم راغلی او ته چې دومره تابعدار یې نو زه خو غوا یم خو دومره تابعداري د مور کوې نو خو ته دې غر ته ووایه غر ته چې دې غره ما پسې راځه دا غر به هم ستا نه انکار ونه کړي تا پسې به در روان شي نو دا غوا یې راوستله نو مور ته یې حواله کړه نو مور ته یې دې سره څه وکړم نو مور ورته وایي داسې کار وکړه دا په 3 دیناره باندې د عام غوا قیمت په دغه وخت کې 3 دیناره و په 3 دیناره باندې خرڅه خو د مور ورته یو شرط ولګو چې کله یې خرڅوې نو زما نه تپوس کوه نو ده دا غوا بازار ته یا میلې ته بوتلله نو هلته به یو کس پېښ شو هغه ورته دا غوا په څو خرڅوي هغه ورته دا په 3 دیناره باندې خرڅوي خو ورته وایي زه به د خپلې مور نه تپوس کوم نو هغه کس ورته د مور نه یې تپوس مه کوه 6 دیناره واخله نو هغه وایي نه خو ته ما نه چې کوم دی دا غوا چې کوم دی د سرو زرو ډکه کړي که نه د دې بدله کې سره راکړي نو تر څو مې چې د مور نه تپوس نه کړی هسې نه درکوم
نو دا غوا واپس راوسته. نو بل ورځ بیا بوتله، نو بیا په دغه کس پوه شو. نو دا ورته په شپه مور ته دا خبره وکړه چې ما یو کس په 6 دینار باندې دا غوا غوښتله خو ما ورنه کړله. ما ورته ویل چې د خپل مور نه تاسو کوم، هغه چې د مور نه تاسو نه کوي. نو د مور ورته وی چې کو 6 دینار باندې ورکا، خو زما د رضا شرط ور سره ولګو چې زما مور راضي و په 6 دینار ولا غوا استای، او زما مور راضي نه و نو بیا تعالی په 6 دینار نه درکو. نو دې چې لړ نو ته هغه کس ته بیا په میله کې میله وشو. هغه ورته وی غوا خرڅه هغه یو په 6 دینار خرڅو متا په خبره کړې، خو صرف شرط پکې دا دی چې زما مور راضي و په 6 دینار بستي، او زما مور راضي نه و بیا نه درکو. هغه د مور د رضا ته پرې دا دې لري کا د شپږو په ځای 12 دینار ولا 12 دینار دی، خو د مور دا خبره پکې مخه هغه وینا تر څو چې د مور رضا نه وي نو په 12 دینار هم نه درکو. دی واپس بیا راغی. نو د مور د وی چې کس هغه کسر نن په 12 دینار اغسته، خو ما ته کوم چې د مور د رضا دا شرط په کې نه لګي چې پستا مور راضي ونه په 12 دینار به کو نه راضي، بس مالې په 12 دینار راغی پستا مور راضي او ناراضي. د مور ورته وی چې دا انسان نه دا فرشته ده، او دې پیر راشي شه دا کس تر باندې پیښ شي، دې کس نه دا تاسو چې د غوا سره سو ته دا غوا اخر نه پخپله کومه مشوره راځي. نو دې چې کله لړو دغه کس بیا پیښ شو. نو دې ماشوم ورته وی دی لکه ورته وی چې دا غوا خو ته اخلي نه، خدا را ته وای چې دا دې باره کې را مشوره راکړي چې خرڅه کوم خو خرڅه او په سو باندې خرڅه کوم په چا باندې خرڅه. نو دغه کس ورته وی چې د کار وکړه دا غوا مخرڅه. ان قریب په بنی اسرائیلو کې قتل کیدونکي دي او د هغه مقتول قاتل به نه معلومیږي. د هغه مقتول چې کوم قاتل دی دغه د معلومولو لپاره به الله حضرت موسی علیه السلام ته حکم دی چې غوا اعلان کړه او ستاره غوا به کوم دی هغه اخلي او دا په سو باندې خرڅي، دا په دوره پیسو باندې خرڅي چې د دې دا سرمن وباسي او تعالی د سلو زرو ډک دی دا ګوډي نو په دوره قیمت باندې دی. نو دې واپس راغی نور ته خبر وکړه. بیا چې کله بنی اسرائیلو دا الله پاک حکم وکړي چې غوا لاله، نو بنی اسرائیل چې کوم دې خبرې شروع کړي څنګه غوا دا رنگ دی څنګه شکل دی څنګه ټول خبرې شروع کړي. نو الله پاک په دې په څومره دلته خبرې شروع کولې برابر دی الله پاک حکم چې موږ سخت دی. نو اخره کې الله پاک جوړه صفات چې کوم دې او خودل نو دې ګرځیدل اخره کې دې الکسر دا غوان ملو شو. نو دا چې دې قیمت سو دا د تک قیمت چې د دې دا سرمن کو باسه او مال دې دا ګډ د سلو زرو ډک او دا مال راکې نو د دې په قیمت کې دا غوا تاسو په اخره کې هغه ځانان مجبور شول ته ډېر خبرې وکړي په اخره کې مجبور وبل غوا ته ملاویدنه او د الله حکم چې د شي غوا چې کوم دې تاسو جوړه هغه بل لاله هغه غوا ته واغستله او قیمت چې کوم دې ماشو کړه. او دویم روایت کې بل یو راځي چې لکه یو کس د پلار تابعدار او دوه به د خیرو چې کوم دې تجارت کو یو ورځ چې کوم دې الګلا د سړي د زویل یو کس چې کوم دې هیرا راو او د پلار چې کوم دې ودو نو ته وی چې دا هیره چې کوم دی خاصو مړه راکې هیره په سو باندې دیواله دوه ته بیا ضرور به چې بیا ضرور باندې دیواله. نو هغه د ټیک ته پیسې راکړه د چې وکړه نو چابي د پلار د بالغ تلان دی پرته و نو د دې خپل پلار راوي خولې نشم نو د کس ته ویل صبر وکړه. هغه صبر نه کوم ما تعالی مالې په او یا زر نه په شپې زره باندې واره را د هیره واره شپې زره راکړه خو سي راکړه. هغه ورته وی او یا نه اتیا واله او چې زما د پلار په دې خوب کې خلل را نشي چې کله راپاسې شي ابي تر والم کې بدل هغه دې 50 راګه دا او یو په ځای باندې دوی او یو په ځای باندې نظر رقم یو لا واله او صرف دوره صبر وکړ زما د پلار په خوب کې خلل راځي خبره کېده اخره کې اکس ناراضه شو خپه شو او ډیره قیمتي هیره او ډیر جاته مزدوریو پکې نو هغه ته الله واپس ور پتا باندې خرڅو چې ته زما ضرورت په دې ټیم کې نه کوي او پلار په خوب کې خلل نه راوړي دا هیره تار اړو درکو منه الله تعالی اړو درکو منه دا کس واپس لاړ. الله دوره خوشاله شو چې د پلار دوره لوی احترام او دوره زیات قدر وکړو چې الله پاک دا غوا دې کس لور کړه او بیا بنی اسرائیل دی واغستل هغه د دوه قیمت کړو. دې دوه خبرې د عبرت یو دا چې دا کس کوم دا نیکو نو د اولاد تربیت الله پاک او الله پاک ول اولاد وګینو د سوره نیکان تیر شي نو هغه الله پاک چې کوم دی په دغه اولاد الله پاک په دنیا کې تربیت الله پاک کړی دی او الله پاک خراب کړی دی. او دویمه د مور پلار تابعداري چې دې ماشوم د مور پلار تابعداري وکړه لا دی نو الله پاک ورته دا هوا په څومره سیس باندې بدل کړ دا دومره سره ورلور دومره پیسې ورلور دومره قیمت ولور دا ټول برکت ته مور او پلار د خدمت دا دې موږ تاسو نن دا سبق راځي
چې خپل مور او پلار قدر کوي د عزت کوي د خدمت نو دغه دغه واقعیت ته اشاره قالوا فرمایل ادع لنا دعا غواړ زموږ د بار ربک د خپل ربنا يبين لنا چې بیان دي زموږ د بار ما هي چې دا وا څنګه دا ان البقره تشابه ان البقره بشک دا وا تشابه غډوډ شوی دا علینا بمون باندې وانه بشک مون ان شاء الله بجري الله وغواړي لمهتدون نو خامخا ومن هدایت مونږ دي او الله وغواړي دا خبره مونږ ته اسانه شي دا غوا مونږ ته پیدا شي لمهتدون مونږ لار مونږ دي مطلب چې دا غوا اوس مونږ ته ملو شي دا دوه صفات بیان کړو او الله وغواړي دا خبره دا غوا مونږ ته ملو شي دا ټکی وې ول احباب دا غوا ملو قال انه قال موسی علیہ السلام فرمایل انه بشک شان دادی یقول چې الله فرمای انها چې بشک دا انها بقره چې بشک دا یو د شغوالا لا ذلول چې جودی دا تثير الارض چې اړوي زمګه ولا تسقي الحرث او نغو بکوي الحرث فصل یعنی دا د شغوالا چې دینو دغه کړي دي دا ارټي ګرځولې او نه زمګه اړولې یوي بچا کړي د بس بګاور اړول شي د یو کې شوی دا او نه چې کوم دې په دې باندې چې ارټ چولولو نو بقر انها بقره بشکدا یو د شغوا د لا دلول چې نه جوتی دا تثير الارض چې اړوي زمکه تثير چې اړوي الارض زمکه ولا تسقي او نو وبور کوي الحرث فصلتا تسقي وبور کوي الحرث فصلتا مسلمه سالمه لا شيء فيها هیڅ قسم داغ نشته فيها بده بس مکمل زیړه هیڅ قسمه داخ په دې نشته قالوا بي بني اسرائيل الان بس وس الان جئت بالحق وس جئت تاراو بالحق حق خبره يعني وس حق خبره الان وس جئت تاراو خپل معنی تاراو بالحق حق مطلب دا چې تا وس خبره وکړه مطلب دا چې تا ټول صفات اوس ماته مين ته بیان کړل اوس په دا غوښمن د الله پاک ملو فذبحوها فسبي حلالك هذا هو فذبحوها فسبي حلالك هذا وما كادوا يفعلون او نو دي نزدې دي خبره تا يفعلون چې دا کار کړی یعنی دا خبره دینه ډیره لري و چې دا کار کړی څه مطلب دا خبره دینه ډیره لري و چې دا غوای حلاله کړی زګا چې دې کې قاتل ذلت او قاتل پټ معلومه دغه د وجه یادا چې د دې قیمت ډیر زیات نه دی وجه الله پاک چې دا خبره ډیره زیات لري و وما كادوا مطلب دا شي وما كادوا د قریب د بر وما كادوا او نږدې نو وما كادوا او نږدې نو دا خبره يفعلون چې دي کړو یعنی دا کار نږدې نو چې دي کړو دا خبره ډیره لري او دې دا غواړه نه کړو ځکه چې یو د دې قیمت ډیرو دویم دې کې د قاتل رسوي و او دریم د دې د صفات چې څنګه ورو دا ملاویدل ګرځي د دې وجه الله پاک په وما كادوا او وما كادوا نو نږدې او نو قریبا دوی ته يفعلون چې دا کاری کړو واذ قتلتم هر کله چې قتل کو نفس تاسو یو نفس یو انسان فداراتم بیا تاسو اختلاف کو فيها بدیږي یدي په جګړه شو والله الله تعالی مخرج ظاهر کوونکی دی ما د هغه سو کنتم تکتمون چې تاسو پټوي فقلنا بس موږ فرمایل ادربوه والله الله تعالی مخرج معنا دا رئیستون کی خود ته معنا جوړیږي ظاهرون کی اخکارا کوون کی والله الله تعالی مخرج ظاهرون کی او ما دا سو کنتم تکتمون چې تاسو پټاو ان تاسو قاتل پټاو قاتل خپل ځان پټاو او الله دا غي اخکارا کوون کی والله خبر اخکارا کا فقلنا من فرمل ادربوه شو خیر ادربو تاسو هو هو د مقتول لرا ببعضها ببعضی سره دی غوا باندې دا مقتول دی غوا په بعضی سره باندې کوخه كذلك دغرنگ يحيي الله مړي ژوند کی الله كذلك دغرنگ يحيي الله ژوند کی الله الموتى مړ لرا ويريكم او خيتا سدا آیاته خپل نغ لعلكم دبار دې چې تاسو تعقلون کوه شي نو دې د الله حکم کو چې دې ادربوه تاسو کوه دې مقتول دا مقتول چې مړ دی کوه دې غوا په بعضی سره نو ایسای معینه نه ده او تفسیر ابن کثیر لیکلی چې کوم شی الله مبهم پرې دی نو تاسو کوم مبهم پرې دی چې کوم شی الله پټ ساتلی دی نو تاسو پټ ساتئ نو
په بعضې حصه باندې نو څوک وي چې په لکۍ باندې وواله، څوک وي په غوږ باندې، څوک وي د دې غوا زړه یې راواغېستو دا مړی پرې ووت. دا ټول تاریخي روایت دی، صحیح حدیث کې د دې تعیین راغلی دی، نو قرآن کې د دې تعیین راغلی دی. د دې خبرې ضرورت نشته چې په څه باندې ووایي، خو د دې غوا په یوه حصه باندې دا مړی ووم، دا مړی فوراً راپاڅېدو، خپل قاتل یې وښودو او بیا مړ شو 40 کاله پس. قالوا بأفرمن ادعو لنا ادعو وغواړه دعا وغواړه لنا زموږ دپاره ربک د خپل رب لنا یبین لنا چې بیان کړي لنا زموږ دپاره ما هي چې دا غوا څنګه ده، ان البقره بېشکه دا غوا تشابه ګډوډه کړی شوې ده علینا په موږ باندې، وانه بېشکه موږ ان شاء الله کجرې وغواړي الله تعالی لمهتدون موږ به لار موندونکي شو. قال موسی علیہ السلام وفرمایل انه بشک شان دا دی یقول چې الله فرمایي انها بقره بشک دا یو غوا ده لا ذلول چې جودي ده تثير الارض وجه اړوي ځمکه ولا تسقي الحرث او نو اوبه ورکوي الحرث پټي ده مسلمه سالمه لا شيء فيها اس قسمه داغ نشته دي فيها بده غوا دي. قالوا دي بني اسرائيل الان جئت بالحق واستسم خبر وکړه فذبحوها پس دوی حلال کړه دا غوا وما کادوا نو دي نږدې دي خبرې ده یفعلون چې دا کار کړی وي. واذ قتلتم هر کله تاسو قتل کو نفسا یو نفس یو کس فدارأتم بیا تاسو جګړه وکړه فدارأتم بیا تاسو اختلاف وکړو فيها بده قاتل کې والله الله تعالی مخرج ظاهرون کې و ما ده سو کنتم تکتمون چې کوم چې تاسو پټولو. فقلنا من فرمایت اضربوه تاسو کوه دې مقتول لرا ببعضها ببعضی سدې غوا باندې کذالک دغرنګ یحیی الله الموتى مړي ژوند کوي الله تعالی یریکم او خی تاسو ته آیات خبر نه لعلکم تعقلون دبار دې تاسو پوه شئ. قالوا به ادع لنا دعا غواړه ربک زموږ دپاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کړي زموږ دپاره ما هي چې دا غوا څنګه ده ان البقره تشابه علينا بشک دا غوا ګډوډه کړل شوې ده په موږ باندې وانا ان شاء الله لمهتدون او بشک چې الله غواړي نو موږ خامخا لار موندونکي شو. قال موسی علیہ السلام فرمایل انه بشک شان دادی یقول چې الله فرمایي انها بقره بشک دا یو غوا ده لا ذلول چې جودي ده تثير الارض واجه اړوي ځمکه ولا تسقي الحرث او نو ګور کوي الحرث پټی ده یعنی نو الحرث فصل ده ولا تسقي الحرث او نو ګور کوي الحرث فصل ده مسلمه دا سالمه ده لا شيء فيها هیڅ قسم داغ نشته فيها بدیږي. قالوا الان بيقول وس جئت بالحق دې سم خبر وکړه فذبحوها وذبی حلال کړه دا غوا وما كادوا ان نزدي دې خبره ته يفعلون چې دا کار کړی وي. واذ قتلتم او هر ګل تاسو قتل کو نفسا یو نفس یو کس فدارأتم بیا تاسو اختلاف کو بیا تاسو جګړه وکړه فيها بدیږي والله الله تعالی مخرج ظاهرون کې او ما ده سو کنتم تکتمون کوم چې تاسو پټولو. فقلنا بس من فرمل اضربوه چې تاسو کوه دې مقتول لرا ببعضها وبعض سنه دی غوا باندې كذلك دغرنګ یحیی الله ژوندګي الله الموتى مړو لرا ويريكم او خی تاسو ته آیات خپل نه لعلکم تعقلون دبار دې تاسو پوه شئ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه إله العالمين جزاهم الله خيرا. زمین دی واره ټول ګناهونه معاف ولې د درس څومره کمی او کوتاهي زموږ شي معاف. اللهم صل سورة تفسير والقرآن من يقول التوفيق وطاقت راكي. اللهم كل القرآن فوها القرآن فهم راكي. اللهم كل القرآن من عمل كل التوفيق وطاقت راكي. إله العالمين زمين كل من راز الشفاء ودير كل أنقار ودير سياكات ودير خطاكات. إله العالمين مسرد رحم وذكرم وإحسان وعمل وفرم. إله العالمين مسرد رحم وذكرم وإحسان وعمل وفرم. موسى إله العالمين رحم وذكرم وإحسان وعمل وفرم. الله زمين كل من راز الشيء إله العالمين ومن تروفات شيء إله العالمين هابودا جنة الفردوس كأعلى مقامات وركي. الله بخنه وكي الله بالبخنه وكي درجات ولركي. سمرة مرتقان جزمين وفات شيء ملبور وفات شيء الله كله تكامل مغفرة نسبي. الله جاد المغفرة كله الله درجات ولي. إله العالمين درس تصوابنا
الله خصوصا زمان ترتا ونور طول مسلمانان د درس کا صبر ور ورسل الله دې پاک قرآن په برکت سره مغفرت نصیب کړه الله دې پاک قرآن په برکت سره دې درس په برکت سره په مغفرت کې ورته الله درجات بلند کړه الله دې موږ ټول ناراضي شپه پاته چې مرګ راولې چې زمونږ ناراضي إله العالمين زمونږ ټول په حال باندې کو رحمېږه الله خاتمه زمونږ ټول بل خیر او بل ایمان کا وخت زن قدر من ذل بسيط أكثر من شكل لكن مشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم